السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو ډیر ملګری ستا چې هغه د سفرې د آخري چهارشنبې یعنې د سروري چهارشنبې په ورځ د خیرات کولو په باره کې یا دا 9 سلامونه چې لیکل کېږي او بیا خلک د شفا دپاره څښي، یعنې په دې باره کې دا خلک ډېرې پوښتنې کوي چې دا عمل د شریعت د نګاه څخه څنګه دی، چې دا 9 سلامونه سړی ولیکي، دا په قرآن شریف چې کوم سلامونه دي دا سړی ولیکي او بیا په دې کورو ګرځي یا په خپل کور کې د شفا دپاره استعمالوي، نو وایي دا څنګه دی؟ نو لحاظه چې کوم چا د دې په باره کې پوښتنه کړې ده هغو ملګرو ته او هغه د پوښتنه کولو والا ته او نورو مسلمانانو ته به په جواب کې ووایو چې د سفرې میاشتې د آخري چهارشنبې په ورځ خیراتونه کول یا د 9 سلامونه لیکل او بیا هغه په اوبو کې اچول او هغه اوبه بیا د هر قسم مرض د شفا دپاره استعمالول، دا د شریعت د نګاه څخه باعث ثواب دی او دا صحیح دی، مستحب عمل دی، جائز عمل دی، ځکه دا اعمال زموږ پیشنو علماو دا معمول کړی دی. یعنی که په دا ورځ خیراتونه کول دي یا په دا ورځ څښتونه څښل دي، یعنی دا 9 سلامونه چې لیکل کېږي او بیا څښتونه چې جوړېږي او بیا دا خلک څښي د شفا دپاره، نو دا چې دی جائز عمل دی، روا عمل دی. او علت دا دی چې نبی علیه السلام په سفر کې ناجوړه سوی دی او د سفرې میاشتې په آخري چهارشنبه کې صحت پیدا کړی دی، جوړ سوی دی، خدا پاک جوړ کړی دی په دغه آخري چهارشنبه کې د سفرې. نو ځکه په دا ورځ خیرات کول یا د قرآن کریم ختم کول یا څښتونه څښل یا د قرآن کریم لاندې تېرېدل او یا نور نیک اعمال کول په دا ورځ باندې دا ټول روا او مستحب اعمال دي. دا حسامی جلد نمبر 1 4 نمبر صفحه کې دا وایي. دغه رقم شیخ علامه مبارک فوری رحمه الله تعالی لیکلی دی چې نبی علیه السلام د سفرې په میاشت کې ناجوړه سو او بیا د چهارشنبې په ورځ جوړ شو، د آخري چهارشنبه. دا رحیق المختوم لیکلی دی چې نبی علیه السلام د آخري چهارشنبې په ورځ باندې جوړ سوی دی. او شیخ الحدیث و تفسیر مولانا حضرت ناصف الدین صاحب لیکلی دی چې نبی علیه السلام ته د سفرې په میاشت کې سخت ناجوړي ورپېښه سول، شنبه په دا ورځ باندې جوړ سو. نو په دغه ورځ هر صحابي د خپل وس مطابق خیراتونه وکړل، ځکه دوی خوشحاله سلو چې نبی علیه السلام جوړ سلو، نو د د جوړوالي په خاطر باندې د صحابو خیراتونه وکړل. دا سراج الاسلام 15 نمبر صفحه لیکلی دی. او دغه رقم د پاکستان یو جید عالم حضرت مولانا ابوبکر سندی رحمه الله تعالی په خپل کتاب انیس الواعظین 1 نمبر صفحه کې لیکلی دی چې نبی علیه السلام د سفرې میاشتې په آخري چهارشنبه کې صحت مبارک پیدا کړي او 9 سلامونه وچل، دا 9 سلامونه چې وچل الله پاک دې جوړ کړي دغه 9 سلامو په برکت سره. حالانکه د عالم په 100 کلونه کېږي چې تیر سوی دی. او دغه رنګ د دا مسلې په باره کې نور هم ډیر کتابونه تایید کوي، هر یو لکه فرض کا عدالت المغلوب دا ډیر ښه بیان په دا کې کوي. او رئیس العلماء عالمانو سبا چې کوم دی ذکر کوي په رئیس العلماء باندې ذکر کوي، یعنی د علماو مشر د خپل زمانه دی رئیس و د علماو مشر و د لیکلي دي چې دا 9 سلامونه لیکل او بیا د شفا دپاره استعمالول دا هېڅ باک نه لري، مستحب عمل دی، ښه عمل دی، باعث ثواب دی. د لیکلي دي په عدالت المغلوب 209 نمبر صفحه کې. دغه رقم فتاوی عزیزیه راخیستې دي 120 نمبر صفحه. او درور الفرائض 319 نمبر صفحه. ابلاغ المقصود په 115 نمبر صفحه کې. مطلب دغه رنګ نور هم ډیر معتمد کتابو د دې مسلې تایید کړی دی. لہذا د دې مسلې په باره کې صرف دا د نن سبا فتنه انګیزه خلک لکه دا پنځپریان، سلفیان، وهابیان یتوای د دین نن 15 ده چې دا دین سره غلي دي د مخکې علما غس په دا پیدل نه الانګ د ټوله دنیا پنځپریان او سلفیان سره یو ځای کې دا غو علما او د مردار بشته ته هم نسر سده د خبيسان له فتنه انګیزه خلک مده دا وایي دا مسلمانان شته چې په یو فتنه باندې اخته په
ناجوړي باندې اخته یي به د دغه سختو د دې څه ګوري الش ډاکټرانو ورغلي پر هغه هیڅ نه وایي هغه بدعت نه دی هغه ناروا نه دی هغه حرام نه دی که دلته د خدای پاک یو تورې دې ولیکئ نو بس بیا پر دې باندې اسمان ونړېږي چې بس د قرآن یو تورې ولیکي او هغه د شفا دپاره استعمال کړي یا یو تعویض ولیکي په غاړه وځړی د شفا دپاره بس دا پر دې باندې بیا اسمان ونړېږي دا صرف د فتنه انګیزه خلکو یو عادت دی چې هغه د مسلمانانو شوالی نه خوښوي لہذا دا ښه عمل دی ډېرو معتمدو کتابو چې په سوو کلونه کېږي د هغه علما پیشني علماو دغه عادت و دغه طریقه وه او ډېر علما لیکلي دي چې موږ سخت ناجوړه وو لہذا چې کله په دغه چهارشنبه کې د سفرې په آخري چهارشنبه کې دغه اول سلامونه موږ ولیکل او موږ وچل خدا پاک زموږ هغه سخته ناجوړي را جوړه کړل لہذا دا یو ښه عمل دی نیک عمل دی په دا ورځ باندې هر نیک عمل چې سړی وکړي هغه نیک عمل دی او الله تعالی ته خوښ عمل دی او مستحب عمل دی نو لہذا د دغه خلکو په خبرو کې او د یو فتنه انګیزه خلکو په خبرو کې مه راځئ ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې الفتنة نائمة لعنه الله من ایقظها فتنه بې دا ده چې څوک راپورته کوي پر هغې د لعنت دا د الله لعنتیان دي د الله د رسول لعنتیان دي الله دې پر دې باندې لعنت په دنیا او په آخرت کې ووایي چې مسلمانان د ښو کارو څخه منع کوي نو بس دا رقم خلک دي الله په خپله تباه او برباد کړي د دا رقم خلکو په مجلسو کې مه راځئ دا یو روا عمل دی ښه عمل دی ډېرو کتابو راوړي دي معتمدو کتابو راوړي دي والسلام